بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة المريض. بی تر وسه پوری د روغ سړي د مونځ بیان وشو. انسان دو حالتونه، یو صحت یو مرض. نو د صحت د عبادت نه فارغ شو، د مرض والا بیان کړي. او صلاة المریض کی اضافت د صلات فاعل ته شوی دی. صلات د مریض، مریض فعیل وزن دی، فاعل په معنا باندې دی. سمع بابنا کا ځکه مراحل کې دي چې فعیل وزن د فاعل او د مفعول دواړو په معنا راځي. مرض شاته ویل کېږي. مرض تعریف معنا يزول بحلوله في بدن الحي اعتدال الطبائع الاربع. چې د مرض هغه معنی ته ویل کېږي چې د هغې په وجه باندې طبیعي اربعه د اعتدال نه وځي. کله چې دا معنا حلول وکړي په بدن د ژوندي سړي کې، دا د مرض تعریف شو. د مریض احوال خمسه اول نمبر بیانوي، بلکې همدغه پنځه حالات دي د مریض د هر یو بیل بیل حکم دی. اول حالت اوله، کله چې مریض هغه په قیام قادر نه وي، نو بس پناسته به مونځ کوي. رکوع او سجده چې دا به پناسته باندې کوي. د رکوع والا اشاره به، د سجدې والا اشاره به د رکوع د هغې نه لږه شان ښکته. نو ورسره دا مسله زده کوي، دا د فرایضو خبره کوي. ځکه نوافلو کې خو مریض نه، صحتمند سړی هم پناسته مونځ کولی شي. دا د واجباتو خبره کوي او د فرایضو خبره چې هغه عملي واجبات هم عملي فرض دي. هجی ورسره مسله دا ده چې متعذر وي مریض ته قیام. متعذر څه مطلب دی؟ توجه جی. متعذر مطلب دا دی چې یا خو حقیقت کې د سره ودرېدلی نشي، غورځېږي، دا متعذر دی. یا ودرېدلی شي خو درد شدید کې مبتلا کېږي، غورځېږي نه، خو درد شدید چې دی ورته ملحق کېږي. څو شو؟ دوه. دریم، تجربې نه ورته معلومه ده که زه ودرېږم نو زما کومه بیماري ده هغه د ورځو په اعتبار سره زیاتېږي، یا کیفیت زیاتېږي، بیماري کیفیت زیاتېږي. څلورم، ډاکټر حاذق پوهه ډاکټر ورته ویلي دي که چېرې ته قیام کې نو ستا په مرض کې به د ورځو په اعتبار سره یا د کیفیت په اعتبار سره زیادت راځي. نو دغه اعذار دي چې په دې کې قیام ساقطېږي، قعود کولی شي. توجه جي. ورسره مسله دا ده چې یو سړی صرف تکبیر تحریمي پورې قیام کولی شي که نه، بلکې داسې اول عنوان کې دی څومره قیام چې کولی شي هغومره فرض دی کوي، په هغې نفس به قعود کوي. نو شروع نه قعود کوللی دي چې کله بیخي قیام نشي کولی. خلک به دې مسلو پوهه کوي، خلک اوږد قیام نشي کولی، دا شروع نه مونځ کې کښېني، کرسۍ ښه مزدار ایښي، بس ځان مشروط کوي. دا بوډاګان هغه مفتي بې عزته کړي او ښه کار یې کړی، ښه کار یې نه و کړی. خو بهرحال تاسو په خبره پوهېږئ. نو خلک په دې مسله پوهه کوي بهي چې لږ وخت هم قادر وي، څومره ټیم چې قادر وي هغومره به قیام کې. دا خو اصل حکم دی. نو که یو سړی صرف تکبیر تحریمه په قیام سره کولی شول او په قعود سره تکبیر تحریمه وکړله، لمونځ یې نه کېږي. هغه به کوي. که یو سړی قرت په قیام سره کولی شو، لږو که ډېرو کوي، بیا به کښېني. ورسره که چېرې قیام یې د یو شي په تکیه باندې کولی شو، بیا هم د قعود اجازت نشته، قیام به کوي. پوه شولې پې راځي. دې سره د کرسۍ والا مسله رامعات کو تاسو متوجه شئ. کرسۍ کې مونځ کول څنګه دي؟ نو قاعده دا ده چې څوک په قیام باندې لږ غونته کې قادر وي، په قعود باندې مونځ نشي کولی. دویمه قاعده دا ده چې څوک دا به راله راشي رکوع سجده باندې په ځمکه سجده باندې په ځمکه کولو قادر دي، نو په اشاره باندې سجده نشي کولی.
دې دوه قاعدو په بنا باندې مسله ده که څوک په قیام قادر وي په کرسۍ کې مونځ کوي دا مونځ نه کېږي. دویم څوک په قیام قادر نه دی نو به ورته د ناستې اجازت دی نو به په هغې کې پڅه زر کوامه دي راځي ورته پرېږدي چې ته وځي زر وروسته موبایل در کومه زه وخت شوی ده. که څوک په قیام قادر نه وي د قعود اجازت دی خو بهتره دا ده چې کوم قعود تواتر سره نقل لیغه وکړي چې په ځمکه باندې قعود دی او که چېرې ملای درد کوي په ځمکه قعود نشي کولی نو بیا والله بهتره ده چې کوم د ځمکې والا کرسۍ ځکه هغه د ځمکې د قعود سره ډېر مشابهت خوري هغې کې کښېني دې ترتیب سره به خلکو ته مسله بیانوئ او که هغې کرسۍ باندې هم په ناسته نه دی قادره زنګونان یې درد کوي په ولاړ هم قادره نه دی بیا کرسۍ کې مونځ کولی شي. څلورمې مرتبه کې کرسۍ ته راغلی وجه دا ده چې کرسۍ جومات کې ورځ په ورځ زیاتېږي دلته جومات نه د عیسایانو د ګرجي مشابه جوړېږي هم کرسۍ دي کوم کرسۍ دي. مفتی عبدالرؤف سکروي صاحب مدد الله العالی لیکلي دي دا هغه بیا واقعي کتاب لیکلی دی باندې حضرت به تقریض کړی دی تاسو په دې باندې پوه شولې. بیا مسله دا ده چې کوم تخت نمای مخې ته ایښي هغې باندې سجده کوي کولی شي که نه نو سجده کې قانون دا دی چې کوم ځای کې ستا ګوټني وي دې ځای کې به سجده لګي چې هغې نه یو لوش نه په کومه فاصله کې سجده به دې کېږي. دا قاعده اوس په ځای کې دی نو که د دې نه زیات فاصله ګوټنو د یو لوش نه زیات فاصله کې څوک سر ږدي په یو ځای سجدې نه ادا کېږي نو اوس کې وسره به ځمکه سجده لګولی شي مخکې قاعده ویلې ده صحیح د قیام باندې نه دی قادره قعود دی وکړي نو اشاري کار نه ورکوي ښه نو که کرسۍ کې ناست دی او تخت نما چې ده هغه د ګوټنو نه یو لوش نه زیاته فاصله کې په هغې سجده کوي کار نه ورکوي ځکه دا سجده ونه شوله. ها که دغه تخت نما د ګوټنو نه په یو لوش په کومه فاصله کې نو بیا که به ځمکه به سجدې کولو قادر یې په هغې وکړي کار کېږي اگر چې بهتره نه ده خو سجدې ادا کېږي. خو نن سبا کې مې کرسي دی کې دا تخت نما چې دا ډېره فاصله کې یو لوش نه بل یو سړی چې کله په ځمکه سجده لګولو قادر نه وي اشاري اجازت دی ورته نو چې بیا په کرسۍ کې ناست اشاره دی کوي تخت نما ته بیا حاجت شو یو صورت کې دا تخت نما چې ده که نه دې څه پیدا نشته دی دومره ده چې ځمکه سجده نشي لګولی په هغې تندی کېښودلو اشاري کار ورکوي اشاري کار بیا ادا کېږي. ښه راځئ جي اذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدا کینی بڅنګه امنګ ویل امام ظفر سبرای د څنګه چې اتحیات معنی کینی د غشان دي کینی که قادر ایدا به بهترین. او کچری ورسره مسلې کلی فین قدر على القعود مستند الى عائد انسان کنه شي کنه استله ها چې څه تکیا وهلی به نبی بم کینی لکه نن سبا چې کورسو کیږي ورپسې بل حالت را روان دي چلته کې نسلم نشي کولای دا حالت دی چې هغه کې په تکیا سره هم کې نسل نشي کولای دا مسله تبکول بکار د مخ کې رضا رکوع بم کوي سجده بم کوي دا ال چې سجده کول او قادر ازمه کوي باقاعده سجده کوي او رکوع د بار به اشاره کوي بیره نږدې شو. دویم حالت کچری پر رکوع په سجده م قادر نه اول کې سجده کوله شزو کمانی دویم سجده م نشي کوله نو او ما ایماء اشاره به دوړو د پاره کوي دمره ده وجعل السجود اخفض من الركوع اشاره د سجدي به د رکوع نه لخته کچری د سجدي ولا اشاره د رکوع غي نخکته نشي او قادر یې چخکته کی به د سرمون نکیږي خجیده سي کول شي چې د تندې ته شعر اوچت کی باغی سجده ولګي لکه تخنما چي دا فلو رفع كان مكروها تحريما دا مکروه تحریما لکه سر اوچت کی بای بزمکه سجده کول شمال ته وکنه شي کول اشاره وکا دا خطب عملی کثیر کې څه شی د تندې ته اوچته
کرسی کې عملی کثیر نه کیږي بهرحال چې کله زمګي دروچته ځان ته ولا يرفع الى وجهه شيء يسجد عليه. دریم حالت کچری په قعود باندې قادر نه وناست معنی نبی بمونس بملاست کوي بهتره طریقې دا ده چې خپې قبله ته کی او سر مرخاته ته کی زمنګ بدی علاقو کی خپې چې قبله ته کی سر خپل مرخاته ته راځي او ستونی استاغ چې دوی دغه شانسم دي یعنی اسمان طرف ته خېټه راټول راشي او سره مسله ده ستکیا مکیا به ورته کی دي چې دا سری اوچت شي ښا چې له اوچت شي د املای چې به اشاره کولې شي ځکه مسله دار بملاسته به کوي او رکوع سجدي لپاره به اشاره کوي او کوم مکمل لسم لولو لاندې لګي روغ سلام رکوع سجدي لپاره اشاره نشي کولای هغه بالډي بلډینګ کوي ویله خبره ده کوم مکمل لسم لو اشاره کوي روغ سلام نشي کولای اثر به لګي اوچت کې به کولای شي نو اول دا حکم دی د ملاسته او کچا بدی قادر نه یا قادر دی خو خیت خپې چې دی دای جنوب تکللی او سر شمال تکلو او بخی طرف څم لاستو مخې قبله تکلو هم صحیح ده خو بهتر راغی ولا او که بخی طرف نشي څم لاستل ګس طرف معنی څم لاستو مخې قبله تکو هم صحیح ده کار بګیږي کا فإن لم يستطع القعود استلقى على قفاه بچټ بچم لیکا وجعل رجليه الى القبلة واومى بالركوع والسجود وان استجع على جنبه ووجهه الى القبلة واومى جاز دام جائز ده څلورم حالت کچری په اشاره قادر نه نو به بيخي په اشاره نه قادر نو به منځ مؤخر کې منت ختميږي نه بهر حال یاد ساتي کا منځ مبارک خلک د فتوا تاسو په فتاو کې نه کې وسړي مریض ډیر وخناو وفات شي د مون فدیه به ورسور کوي کې وصیت یو ته کړی واجب به یو کني مستحب ده منځ فدیه او که روزه باندې قادر نه به دغه فدیه هم نشته کمریض شو ډایرک مل شو هغه یاد کړه صحیح مسله مې ونه کړله کې وسړي مریض شو او امید چې روغ بشي او روغ نشو مل شو نو په دې صورت کې دي چې د روزه فدیه به ور کوي انا ور کوي ما د روزه فدیه به نه ور کوي صحت ورځ ملاونه شوي او د منځ فدیه به موي ور کوي هغه وجدا د منځ ک به اشاروم نشي کولای کنه نو مؤخر کیږي در نه ختميږي نه او روزه نه قادره فعده من ايام اخرى ملاونه شو کنه پیږي په دا مرز حکم دی چې مریض شي امید چې واپس وکشي مې کو سره د مریض شي چې مسلسل مریض وي به شفانی په حکم کړي هغه به فدیه ور کوي بهر حال مخکې راځي دلته اوس پدې کې فإن لم يستطع الإيماء برأس أخر الصلاة وبدې کې إشارة إلى أنها لا تسقط إذا بلغ إلى هذه الحالة من نسقتيږي وإن كان أكثر من يوم وليلة إن كان مفيقا وهو الصحيح صحیح روایت ده کنه چې یو ورځ شپینا زید ټیم واوړي او د قشان حالت کې خو چاقل کار کوي مونته نه ساقيږي او بعضی خلک وي مونته ساقيږي په خلاف وجه دار چې خطاب خو پیژنې کنه قل کار کوي او قال في قاضي خان کې وي في ظاهر الروايه تسقط وغوي ساقيږي یو ورځ شپینا زید شي وي ساقيږي او به ول وجه قاعده ذکر کړی دا لئن مجرد العقل لا يكفى لتوجه الخطاب صرف عقل د توجه د خطاب د بار نه دی کافي چې د عقل کار کوي او به ول مثال د امام محمد رحم الله ذکر کړی دی من قطعت يده من المرفقين وقدمه من الساقين لا صلاه عليه سره د دین عقل کار کوي بهرحال چا پکې سورتونه جوړ کړي ډیر مزیدار تاسو ته متوجي شي څلور سورتونه دي سورتونه موږ له مزه راکې چې ډیر مزیدار ویل کړي ناغي کې یو سړي مرض یو ګد شو د یوم وليله نه مرض وګد شو مطلب نه په ولاړه نه په ناسته نه په ملاسته مونږ کولای شي او عقل هم کار نه کو نو بل اتفاق تی مونږ معاف دي دویم د یو ورځ شپینا لګ مرزو
کمو عقلیم کار کوم بل اتفاق کوم زونه پاتې دي پته تا څه کنه شل بیرې مې تویل خنزیره زه د برید چې سزي تاسو ورسېدلې کا نو کله یو ورځ شپې نه کم دی عقل کار کوي بل اتفاق به قضا شته دریم څلورم صورت کې اختلاف دی یو ورځ شپې نه زیات دی عقل کار کوي څنګه چې شروع کې ویلیو یو ورځ شپې نه کم دی عقل کار نه کوي دې کې به اختلاف دی نو صحیح روایت ظاهر روایت کې دا دی چې دې کې تساقط دی او کوم چې اول تمنګ وو صحیح ویلې او هغه کې دا دی چې تساقطي کې دي کوم دې ورسېدنو برحل ولا يؤمي بعينيه دا سینه د چې بصر اشاره نشي کولای اوس د بصر ګماني اشاره کوي دا خبره ټیک نه ده ځکه ایما لغت به اعتبار سره رأس سره خاص ده لاندې قاعده به شریک دي نسب د ابدال او برای ممتنع ده تبدل چې بدل هغه د اصل بځه ودرې په خپل رای سره نشي کولای نو حدیث کې چون کې د سترګو د اشاره بیان نه دی راغلی تی د قعود یا د قیام بځه ودرې یا د رکوع سجدي د بځه باندې ما نو کار نه ور کوي نو دا قاعده چې نسب د ابدال او برای ممتنع ده دویمه قاعده ده نص چې کله وارد شي نص وارد دی بالایماء بالراس معنی علی خلاف القياس دی او خلاف القياس خپل مورد پورې خاصی کنه ما ورد بخلاف القياس لا يقاس عليه غيره قياس په شرایطو کې دادي کوم حکم چې خلاف القياس وارد وي بل بنشي ور قياس کوله ولا بحاجبيه ولا بقلبه ځکه مون د دې وصل کې د سترګو د حاجبین او د قلب د افعال نم منز نه دي نو څنګه د منز افعال د بارته دا کافی کې راسي به اگر که د قلب توجه د خو فعل نه دی کنه پنځم حالت یو سړی په قیام باندې قادر دی توجه جی پس مکه سجده نشي لګولای وې چې دنه قیام معبد ځکه قیام واسطه د زمکه د سجدي چې زمکه سجده نشي کولای قیام تمام زو واسطه چې نه واسطه مونږ چې بچانی او د سم نه نو دا ان شاء الله چې کې وسامي واسطه د به وځي کې وایو به حال دې سویلې دي چې حسن لغیره چې وشي کې حسن د غیر په وجه وي نه کې به قاعده را ده ته چې د غیر وی دا کوم حسن لغیره چې دی دا به مامور به وي او که غیر نه دا به نه مون چې نه او داس به نه او داس کې حسن لغیره دی کوم ځوی او داس به وي نو چې سجده وي قیام به وي او چې سجده نه وي قیام به نه وي اگر که زمون فقها علماء دیوبند کې وزینه په دې مسله رد کړی دا ټیک نه ده قیام باندې قادر قیام ځان له مستقل حکم دی ظفر احمد عثماني صاحب رحمه الله امداد السنه مې ده امداد الاحکام کې دا مسله ده ظفر احمد عثماني صاحب ده کنه راځي ولا فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمهم القيام وجاز أن يصلي قاعدا يؤمي إيماء وزدو مسلې د ذکر کوي خجين نو اشاره به کوي اخر کې ول يؤمي إيماء دا اشاره به بناسته کوي په ولاله اشاره وکړه نه کوي کیږي لا يجوز وللركوع سجدي د بارنه کوي کیږي او دا رکوع کافی کیږي په ولاړه اشاره وکي دو مسلې دي معکوستانی عکس دی پکې الف حدوث المرض خلال الصلاه ولې یو سړی قادر دی په قیام باندې مرض وته پیش شلو بس کی دي نه کنه نو یو رکعت کړه دی باندې بناسته وکي او که بناسته نشو کوله نو په ملاسته دی وکي پیږي په دې باندې دا یو مسله شو اعلانا ادنا طرف تراتل دا صحیح دي دویمه مسله دا ده
توجه جی یو سړي په ولاړه مونځ کولو اناسته باندې وایم پناسته رکوع هم کوله سجدې هم کولی شوله او به صحیح شو په دې مونځ کې صحیح شو بس ودې درې کې باقي مونځ به صحیح کوي ځکه په قیام قادر شو مونږ دې سره کوي نه 2 رکعات کړي بناسته دریم ترې ودرې کې به دا شیخانو قول او دا مفتابعی ده ورپسې دریمه مسله ده چې وسله په قیام قعود دواړو نو قادره په اشاره سره مونږ کولو او به په قعود باندې قادره شو دسی به وایو اشاره سره مونږ کولو او به پزمکه سجده لګولو یا په رکوع باندې قادره شو باقاعده د مخکې مسله لګوي ووري یو سړی ناست دی بناست مونځ کوي رکوع د پاره ټیټېدلی شي سجدي د پاره ټیټېدلی شي ځمکه باندې لګولی شي یا یې نه چې لګولی خو ښکته کېدی شي نو که دا سړی په قیام قادره شو بس پاڅېږي به استیناب پې نشته مغه ځای نه به مونځ کوي او که یو سړی داسې و چې هغه مونځ په اشاره باندې کولو رکوع د پاره ټیټېدلی نه شو سجدې لپاره نه شو ټیټېدلی او بیا قادره شو نو بیا مونځ د سره کوي داسې نه شي کولی چې باقي مونځ اشاره باقاعده ټیټېدو باندې وکړي یا پاڅېږي په ولاړه باندې کوي داسې نه شي کولی تاسو پوه نه شولې څو مسلې مو وکړلې 3 شولې یو سړی په ولاړه په یو رکعت نیم کې قادره و بیا قدرت ختم شو بناسته دی کوي او که بناسته نه شو کولی به ملاسته هم دی کوي او که یو سړی په ناسته باندې قادر او رکوع د پاره باقاعده ټیټېدلی شو اشارې د سجدې لپاره باقاعده ټیټېدلی شو په قیام قادر شو ودې درېږي به استیناب به نه دی لازم او که یو سړي اشاره باندې مونځ کوو کوم چې درېم حالت و او بیا په قعود چې رکوع او سجدې لپاره باقاعده ټیټېږي به دې قادر شو یا په قیام قادر شو به حکم دار چې اوس به استیناب کوي دا درې مسلې شوې دې مسلې بنیاد اصل کې دا دی کنه چې د مونږ د اول حصہ چې دا قاعده ده د مونږ د اول حصہ څوک به دغه پوهېږي لنډ راړول خبره واورئ دې طرف ته کوو که نه نو اوس دې طرف ته 2 ټکه ورکړه اوس دې طرف ته وکړه نو ستا ښي طرف ته به 2 ټکه ورکړي راځه نشته خوښ شي دا قاعده دا ده چې د مونځ اول حالت اول ځای چې د مونځ اوله حصہ دا د اخري حصې دپاره داسې ده لکه مقتدي دپاره چې امام وي پوه نه شوې لکه مقتدي دپاره چې نو کله چې امام په ناسته باندې مونځ کولی شي او مقتدي ولاړ وي نو مقتدي اقتدا پسې صحیح ده که نه ده امام چې بناسته مونځ کوي مقتدي ولاړ وي ما کسانو ته سوچ شو مړه مونځ صحیح دی که نه نو که یو سړي اول حالت کې بناسته مونځ کولو او بیا اخري 2 رکعتونو کې اخري 3 رکعتونو کې وروستني حالت کې په قیام قادر شو بس ټیک ده که نه او که یو سړی بملاسته مونځ کوي نو د ناستې والا یا د ولاړې والا مونځ ورپسې کېږي نه کېږي که یو سړي بملاسته باندې مونځ کول اول رکعت یا څه حصه وکړله او بیا په قیام یا قعود باندې قادره شو دا حالت داسې لکه د مقتدي نو اوس هلته اقتدا نه اوسئ دلته چې کوم دی بنا نه ده صحیح نو بنا د اخر صلات په اول صلات باندې داسې ده لکه اقتدا لکه د مقتدي اقتدا امام بسې تاسو ګورئ قاعده لیکلې ده والاصل ان بناء اخر الصلاه على اولها بمنزله صلاه المقتدي على صلاه الامام فكل موضع يصح الاقتداء وصح البناء وما لا فلا بيد امام محمد رحم الله رای دا د جی چې اوسره بناسته مونږ کوي مقتدی امام بناسته مونږ کوي مقتدی په ولاړه باندې دی وای دا اختیار نه صحیح کیږي دا ویلو ښا دا امام تمون نه صحیح کیږي ناغه کې اوسلی بناسته مونږ کولو بیماری په وجه او به قادر شو په قیام سره کوي بیا مونږ نه ټکیږي او شیخانو قول مفتابی دی د ولاړی مقتدی مونږ
د ناست امام به صحیح کېږي نو که اول حالت کې ناستو او بیا پاڅېدلو قدرت یې پیدا شو لمونځ یې صحیح دی. کوم ځای دی؟ فإن صلى الصحيح بعض صلاته قائما ثم حدث به مرض أتمها قائدا يركع ويسجد ويؤمي إيماء إن لم يستطيع الركوع والسجود أو مستلقيا إن لم يستطيع القعود. کولی شي دا. دویم ومن صلى قائدا يركع ويسجد لمرض ركوع سجده کوله ثم صح بنى على صلاته قائما. رسي به دا قول الشيخين دی او دا مفتابه دی ښه ځکه قاعد پسې قائم چره دا د اختیار صحیح کیږي. فإن صلى بعد صلاته بإيماء اشاره معنی کو ثم قدر على الركوع والسجود استأنف الصلاة. پنځمه مسله خاتمه د باب د استناب الصلاة ول حکم مال دی چې دا اول رکعت پورا په اشاره وکړلو او به په قیام قادر شو. توجه او کچری په اشاره مون شروع کو لا رکعت رکوع هم تم نه د کړي پکې او به قادر شو به ودرځول به ټیک ده پوهیږي به رکن نه دی ادا کړي. هذا اذا قدر على ذلك بعد ما ركع وسجد. اما اذا قدر بعد الافتتاح قبل الاداء صح له البناء. بنا سیدک خاتمه د باب صلاه المغمى عليه چا باندې شي څوک چې بهوش شوی نو مسله دا ده کې وسړی بهوش شي اسماني آفت باندې یو صورت او دویم دا چې غیر اسماني آفت باندې بهوش شي دوا. نو کوم اسماني آفت باندې بهوش شي دې به دوه صورت دي یو دوا درې څلور پنځه منځونو پورې بهوش به ټیک شي نو هغه منځونو قضا به راوړي او که چېرې د پنځو منځونو نه زیات شي یعنی د 24 غنټو نه ساعت زیات شي شیخین وایي او امام محمد رحیم الله چې شپږ منځونو ته خبر راوړي او بهوش شي 24 غنټو خبره نه ساعت نو د منځونو د امام محمد رحیم الله وایي نو بس به حرج د منځونو راګرځول به وته معاف دي پوه شولې به او که څوک بهوش شو د غیر اسماني آفت په وجه نو دغه بهوشي که ناجایز شي باندې ولکه شراب اسکلی وو نو به ټول اتفاق دی ټولو چې څومره منځونه هم ته قضا شي 2 ورځې بهوشي 3 ورځې ټولو قضایي به راوړي لأنه حصل بما هو معصیه فلا يوجب التخفيف. تخفیف خو نعمت دی دا په معصیت باندې اصلي دا ټیک نه ده څنګه چې امام شافعي صاحب اصل مسلک دی دغه شان. او کچري بنگ وغیرہ دوا وغیرہ وا یعنی جائز نشه واغې باندې جائز نشه سره نشه شوی دی نو به بیم سیدار چې مغمى علیه چې دی حدیث نه ثابت رده منځونه ماف کیږي او هغه خلاف القياس ته دا بنشور قیاس کولی او بعضی وینا چې جائز نشه وا به دا د تمر معاف کیږي. رسی به ومن اغمی علیه نشه بیا عامه کله زناور نویری دلو یا د انسان نویری دلو نشه شو ټول یو حکم دی. 5 صلوات فما دونها قضاها اذا صح وان فاتته بالاغماء اكثر من ذلك نو به قضای به نشته او به وس قاعده لیکلي اعذار چې دي انواع دي ممتد جدا یو غوزر دی چې هغه به هډی روغ دوی لکه ماشومواله ټول عبادت پکې ساقط وي. اول قاصر دی جدا لکه نوم هیڅ هم پکې نه ساقطيږي لا يسقط به شيء من العبادات. اول متردد بینهما هغه اغما ده نو یو صورت کې چې کله د پنځو منځونو نه زیات شوي نه نو به قضا وي او کنه زیات شي به نه وي. او جنون چې دام بشان دی اغما نه ځکه دام افت سماوي دی ښه بس به کونو دا نور به څه ونه شي په وخت کې خو کېږي